د پښتونخوا په نوهار ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله کړې ده او 3 پولیس ځوانان یې وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. د سیمې د پولیسو یو مشر محمد علي ګنډاپور ریوټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې پولیس عسکرو د خالی په ماخام د نوهار ضلع په کوړه خټک سیمه کې په موبایل کې غش کولو چې 2 وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. چارواکي وایي چې 2 پولیس په ځای وژل شوي او بل په روغتون کې سا ور کړې و. د پښتونخوا د پولیس ادارې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په برید کې 3 پولیس افسران وژل شوي دي. دا کوړه خټک تاڼې د سوړیاهیل چوکۍ د پولیسو په موبایل ګاډي ترهګرو په ډزو 3 پولیس عسكر هډ کانسټیبل منظور، کانسټیبل امان الله او ډرایور کانسټیبل عیاس پکې شهیدان شول. د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې پیښې خبر اغستی او د صوبې د پولیسو له مشر څخه د پیښې ریپورت غوښته دي. تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی وسلوال ډلې ترپی 100 غنټې وروسته په یو بیان کې د دې برید ذمہواری په غاړه واغسته. په ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر خلکو دا پیښه غندلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولي خان په ټوئیټر لیکلي چې په صوبه کې ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښې تر خطرناکه حده زیاتې شوې دي. ایمل ولي خان په نوهار کې د 3 پولیس عسکرو د وژنې خبر د افسوس وړ او دردیدونکې بللې او تور یې پورې کړې چې صوبایي حکومت یوازې د خپل مشر عمران خان په ژغورلو مصروف دی. ایمل ولي خان لیکلي چې ښکاري داسې چې دا ځل پولیس او د امن مبارزه کوونکې پناه کیږي. لومړی په کوټه او اوس په نوهار کې د پولیسو موټر پناه شو. حکومت او امنیتي ادارې ویه نشوي نو ډیر بنا وخت شي. خدای ومنه منګ له امن پرتبل هیڅ نه غواړو. ټي ټي پی د 13 پروز د پاکستان پوسټ سره ترسو میاشت وروسته د خپلې اوږد مهاله ډزبندۍ د ختمولو اعلان وکړو. دا په یو هفته کې دویمه حمله ده چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواری په غاړه اخلي. 3 ورځې وړاندې د بلوچستان د مرکزی ښار کوټې په بلیلی سیمه کې هم د ځانمرګي برید ذمہواری ومنله چې 4 تنه پکې وژل شوي او خوشه 10 پکې ټپیان شوي وو. افغان طالبان چې په کابل دویم ځل واکمن شوي د پاکستانی حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو لپاره موقع برابر کړي او دواړو اړخونو په کابل کې سو ناستې کړې دي خو مذاکرات یې ناکام شول. د پاکستان پوج پرستو میاشتو کې د افغانستان پولې نه نږدې سیمو کې د وسلوالو په ضد ګڼ شمېر عملیات کړي دي چې پکې د ډیرو وسلوالو د وژلو دعوه هم کړې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز ضلع نوهار.